الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محترم حاضرین جماعت اشاعت توحید و سنة دار ضلع ذمہ دار و مرګرو دار سنمخ کی زد جماعت صوبائی جنرل سیکٹری ناظم اعلی مولانا شمس الحادی سے او داغد مرګرو شکریہ ادا کوم چاہی سرد دے جماعت دور فکر دے چاہی دے ڈیرو رازونا دا پروگرام برابرو ما سر پرابطہ کیو چوارا دور شروع دا پدی کی بمنگا تربیتی کنونشنوں کو مارگری براغن کو اسم واری دوریلا امراجی مرکز سره خپل رابطه مضبوطی ورسره بعد جماعت کارو مکو نو پختانو ای کوئی تپریوتے نو لوٹکی امراوالا ناسم دوریلا امراجی ورسره بعد مرگرو رابطه و تعلقم تازشی و جماعتی صفایدی بوموشی دو روزونا زه بیانونا اورما کور کی کمرہ کے ناستم بیانونا اورم دلتی اورم او هر یو مرګری چې راځي داغه بیان داغه خبره اډېری مفیدی زړه نه یو ډېر خوږی زم په زړه کې دعاګانې کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله دا اللہ ډېر کرم او ډېر مهرباني هر چا باندې دا او په ما باندې د هر چا نه زیاته ده چې مال داسې مخلصان مرګري داسې مینهدار مرګري او داسې متقیان او پرهیزګار مرګري راکړي دي چې هغه زما د زړه ټکور دی زما د ملام لاتار دے زما د مټو مضبوطیا ده نو په دې زه د الله ډېره شکریا ادا کوم او ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په هیڅ یو موخه باندې زه یوازې نیم پرېښودی ما یوازې هیڅ کار نشو کولی خو دا ستاسو ملګرتیا او ستاسو خلوص او ستاسو دعاګانې دي او هغه ما ته رارسي زما امید دی چې آینده به هم تاسو دغسې خلوص دغسې مینه او دغسې محبت او دغسې دعاګانې کوئ ما وختي په درس کې دا کوشش وکړ چې زه خپله ذمهداري ادا کړم او تنظیمي څه خبرې وکړم او ما د درس په آخره کې وکړي د هغې نه بعد بیا ما دا مناسب نه ګڼم چې زه درس اوږد کړم که زه هر څومره اوږد کړم نو چې څه ویل دي نو هغه ټول ویلې کېږي نه خو ما یې دغه پاتې دي وختامه مسک چې د آخري خبرو په تنظیم باندې پاتې شي نو پر دا ډېره بهتره ده او ډېره ښه ده خو بیا هم د مولانا شمس الحادي صاحب حکم و
او دوی چې نا اخیری خبرې یو څو ته وکړي. نو زه خو چې درس مې ختم کړی دی او میلمانه دي یو ډله ځي او بله راځي او اوس دا دي ما ایله څه میلمانه رخصت کړل هغوی سره په ګیټ کې هم چې مولانا شمس العادي وي بس تا اخیري خبرې دي او ته راشه ما به دی رخصتومه زه درالم. نو ما هم دمه نه ده کړې. خو کله چې سړی سبق اخلي نو د هغې دوه طریقې یو طریقه دای چې سړی کتاب وګوري او د هغې نه سبق والي او د دې نه بهتره او غوره طریقه دا ده چې سړی یو داسې شخصیت ته وګوري چې هغه کامیاب شخصیت وي هغه دنیا کې کار کړی هغه یو تاریخ پرېښودی د هغه ژوند ته وګوري او د هغې نه سبق والي. موږ که هر څومره شخصیات وګورو نو هغه شخصیت چې هغه الله په مخلوق کې منتخب کړی غوره کړی او هغې د ټولې دنیا دپاره پیشوا وګرځو تر قیامته چې هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو که موږ د هغه په ژوند نظر واچو او د هغې نه سبق والو نو هغه به بیا ډېره بهتره او ډېره غوره وي. بیا د هغه تعلیم د هغه ژوند د هغه ګذران نه چې چا سبق اخیستی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چې هغه زما والد صاحب او د ټول جماعت روحاني والدو نو د هغه ژوند ته چې موږ وګورو او موازنه وکړو نو هغه هم په هغه قدم باندې قدم ایښوده او په هغه طریقه باندې روانو. د دې وجه نه په پښتون قوم کې کار کول دا ډېر مشکل او ډېر ګران و خو هغه الحمدلله کار وکړ او داسې کار یې وکړ چې د هغه دشمنان هم د هغې اقرار کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو نو هغه انسان و او انسان داسې یو مخلوق الله پیدا کړی دی چې په ده کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. انسان د متضادو صفتونو مجموعه ده. یو ساعت کې انسان غصه نو په بل ساعت کې انسان خوشحالي هماغه انساني چې یو ساعت کې هغه مسکې کېږي او خاندي او خوشحالي هماغه انساني چې په بل ټایم کې وګورې نو هغه د سترګو ګوټونه سري پوزه او سپلمې د هغه پړسېدلي د مرای رګونه پړسېدلي تاندې چوړې شوی یو غوسه هماغه انسان دی. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې ویښي او په بل ساعت کې هغه ودی. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې دوست دی او په بل ساعت کې هغه دشمنی. انسان کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. دا متضاد صفتونه الله انسان کې ځکه پیدا کړي دي چې دا پیدا کړي د عبادت دپاره چې دا الله عبادت وکړي او بیا دې انسان له الله ضروريات هم پیدا کړي وو په دې کې ضرورتونه مچولي وو ډوډۍ ته ضرورت وو اوبو ته ضرورت وو خوراک ته ضرورت وو اسکاک ته ضرورت وو خوب او راحت ته ضرورت وو دانی ته ضرورت وو نو دکې ضرورتونه هم پیدا کړي دکې خواهشات هم پیدا کړي. هر یو انسان کاغا انبیاء علیہ السلامو کاغا اولیاء کرامو کاغا علماء دی کاغا عوام دی نو ددی خواهشات یو شان دی. هر یو دا غواړي چې زما دی جوړی
سره غواړي زما د ښځې ښځه غواړي زما د خاوند دي هر یو انسان هغه خواهشات دي او غواړي چې زما هغه خواهشات پوره شي دا ضروریات او دا خواهشات دله بیا الله لارې جوړې کړي دي نو دغه ضروریات دي چې د دې د حاصلولو لپاره الله دوه لارې جوړې کړي دي گویا کې یو لار په مشرق راغلی ده او بله لار په مغرب راغلی ده هغه ضرورت ته راغلی ده یو لاره هغه غلطه ده او بله لاره صحیح ده تا ته دواړه لارې وښیلې وهدیناهن الدین فاما شاکرا واما کفورا الله ما ته دواړه لارې ښیلې دي د دغه خلک چې شکرګزار ګرځي او که منکر ګرځي دا دواړه لارې الله وښیلې یو جایز او بل ناجایز مثلا ستا رزق ته ضرورت دی تاله ډوډۍ مقرر کړې ده هغه به درله درکوي خو د هغې رزق او د هغې ډوډۍ د حاصلولو لارې درته دوه وښیلې ستا خوښه ده که ته د غلا په لاره ځې که ته د فراډ په لاره ځې که ته د رشوت په لاره ځې نو تکه یو ډوډۍ به خورې او که ستا خوښه ده ته د مزدورۍ په لار راځې د دوکان په لار راځې د کاروبار په لار راځې په جایزه لار راځې نو هم تکه یو ډوډۍ به خورې خو لارې درته دوه وښیلې او بیا تعالی اختیار درکړ من وجه اختیار درکړ چې ستا خوښه ده که په دې لاره ځې او که په دې لاره ځې خواهشات د انسان دي نو الله ته پته وه چې د انسان دا خواهشات دي چې د خپل شهوت ادا کول غواړي خو تا ته دوه لارې وښیلې یو لاره د جایز او بله د ناجایز د جایز لارې درته وښیله نکاح وکړه واده وکړه جایز لاره ده او ته خپل خواهش پوره کړه بله لاره درته وښیله د زنا ده ناکاره ده بدعملي ده ستا خوښه ده که په دې جایزه لاره ځې او که په ناجایزه خپل خواهش به پوره کړي خو مجرم شوی چې په غلطه لاره او په ناجایزه لارې او په جایزه لارې نو مجرم نه بلکې اجر درته ملاویږي او ثواب پکې هم درته ملاویږي او ستا ضرورت هم پوره کېږي هر یو انسان غواړي چې زما سره د یو زنانۍ زه دې په سفر باندې روان یم او ما ته دې په سفر کې تکلیف نه ستا خوښه ده که ته خپله بیبي د ځان سره کښېنې په پرده کې او ته روان یې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کجاوه کې کښېنوله او بیبي به یې ځان سره بوتله چې جهاد لګوم ته ستا خوښه ده چې خپلې بیبي له توجه نه ورکړې او پردی جنۍ د ځان سره کښېنې ته خپل خواهش پوره کړې خو دا لاره د غلطه او هغه لاره د صحیح وه دواړه لارې درته وښیلې څنګه چې دا دي نو دغسې انسان مدني طبع دی دی یوازې ژوند نشي تېرولی د انسان لویه سزا دا ده چې دی یوازې کې کله چې دی یوازې که د دی نه لویه سزا بله نشته او د دې وجې ورته قید تنهایي وایي چې لویه سزا ورکوي و قید تنهایي دی یوازې بند کړی دی سپی یوازې خوشحالي چې بل راولي دی ورپسې غاپي میخه یوازې خوشحالي چې بله میخه راولي پاکور وتړي دا ورته ښکر اړموي د غوا یوازې خوشحالي چې بل راولي نو هغه سره جنګ کوي سري انسان یوازې تنګېږي دی یوازې ژوند نشي تېرولی دی مدني طبع دی دی به لازمن ځان له ملګري ګوري دی به لازمن ځان له تعلق جوړوي
دے بزار لازمان زان لڈل جوڑی اوس تا تا اللہ دوار لارو خیلی ڈل جوڑے ڈل دی خوخ دا مرگری دی خوخ دی تعلق دی خوخ دی اور دا تعلق دا ڈلا دا غلط خلقو سر جوڑے او که دا خو سر جوڑے که دا غلطو سر جوڑے نستا پا وعده کی با شرابیانی ستا پا کویدن کی با شرابیانی ستا پا گب شب کی با شرابیان و بدماشانی ستا پا غم کی پا جنازہ کی با بدماشان و شرابیانی و بیوده سبو گاری ستا خو غدا کتا خو خلقو سر مرگرتیا جوڑے نستا پا ڈالا کی ستا پا غم خادائی کی ستا پا جنازہ کی با علماء گاری و نیکان خلق بلگاری چلی با اودس کری اما دیر پرزگار و نیکوکاری او چلی کما دعاوی نامد ظلمی وی چا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نتال اختیار در گرده آغا ڈال دی خوخا دا او گدا ڈال دی خوخا دا که آغا ڈال دی خوخی ضرورت خستاشت ڈالی تا مرگری بلازمان زان لگوری تعلق بجوڑے نو چستاد یو سڑی سر تعلقی اگر دا سی سڑی چتخ کارا کونے امنشی زمان سر تعلق دی تد اگر زائی تازین مخت پٹکڑے زان در دا بدخیاری چاگت آسا خراجی نو زان در دا بدخیاری نو که آغا ڈال دی خوخی او کنا دا ڈال دی خوخی ستا آغا مرگر دلاس نے نیولی یو کوائی دا فلانی مولانا سیف دے دا فلانی عالم دے دا فلانی مدرس دے دا فلانی نیک سرے دے او چه اغا تا سکر راجی نو پی خوشحالی گی او چه تا اغا سر رازی نو پی خوشحالی گی دل دا جوڑا کا تعلق ساتا چا سر ساتا خود دل او مرگری او جماعت اغا آغا جوڑ کا جستا پی عزتی دنیا کیوں پی عزت مندی و آخرت کیوں پی عزت مندی ہاں تعلق بخبل زائدے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تا گورا داغ ڈالا داغ تعلق اغا جدا جدا قسماؤ ڈالا داغو حضرت ابو بکر ڈالا داغو حضرت عمر ڈالا داغو حضرت عثمان ڈالا داغو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ڈالا داغو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈالا داغو ابو ہریرہ ڈالا داغو بلال حبشی دا داغو ڈالا دا داغو جماعتو دا داغو تنظیمو او بیادہ سے خلوص اور تنظیم چاہوی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا رست خلق برازی موز بگئی حج بگئی خیرات بگئی کم عملون چه دی کردی اغا بگئی خو زما ڈالا و زما یاران چه در احد دخارم رس رخارج گئی نزدوی و کوری تنشی رسی دی دادا اغا غیرتو دا اغا مینه و دخپلی ڈالی سارا دا اغا محبتو دخپلی ڈالی سارا اصحابی کن نجوم بیائیم احتدیتم اگرچه کلام بکشتے خپل مرگری یادئی ذکر آغا ڈالا و آغا مرگریو مرگری سنگو مرگری داسی چورتویانی میں ضرورت دے نو حضرت عمر و امامی چنرم دا ابو بکر نا میدان گھٹما نما نیم مال راڑا جبیو قدر نا ابو بکر بکور کیسنو پر خودیار سے راوڑیو آغا دی آداسیو دا ڈالا چکالا بیدار شیو دا ڈالا ستا جوڑشی دا آغا ڈالی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار انپی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے
ډلې دا ده خو بل طرف ته وګوره سړی را روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته وایي بئس ابن العشیره واخو العشیره دغه چې را روان دی په دغه قبیله کې په دغه ټبر کې دا ډېر ناکاره سړی دی خراب سړی دی دی ته وایي چې ناکاره دی خپل ملګري پوه کړ چې دا ټیک سړی نه دی خو چې کله هغه راغی فالان له القول نو هغه سره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېر ښه وضع ورسره وکړه ډېر ښه تعلق یې ورسره وساته چې کله هغه لاړ نبي علیه السلام د ام المؤمنین ورته وایي چې دی ناکاره سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي متى وجدتني فضلا تاسو کله بد زبانه موندلې چې ما څنګه یو سړی راغلی او ما هغه ته سپکه خبره کړي دغې ته تعلق وایي تعلق یې د هغه سره هم ساتلی دی تعلق یې د هغه چا سره هم ساتلی دی چې هغه یې همیشه دشمني کړې ده عبدالله بن ابی بن سلول چې کله مړ شو نو عبدالله بن ابی بن سلول خو هغه سړی و هغه به ایمانه و چې نبی علیہ السلام خو پرېږده چې هغه ته زهر اچول د هغه مقابله کې جماعت جوړو د هغه دشمنانو سره تعلق ساته د هغه ته قدم په قدم تکلیفونه رسول په عین موقع د جنگ کې هغه یوازې پرېښوده او خلک یې ترې رسته کول یوازې کول یې هغه پرېږده دې حد ته رضالت کې رسېدلی و چې د نبی علیہ السلام په بیبي هم بدنامه لګولې وه غیرت خو د نبی علیہ السلام د هر چا نه ډېر و خو چې کله عبدالله بن ابی بن سلول مړ شوه نبی علیہ السلام چې راغی هغې قبر ته کوز کړی خپل کمیس یې وسوېدا ورته واچوي دا کمیس یې ورته وډې اچو موږ وایو که د هغه په ځای موږ وې په دې مړونو ډوله په دې مرای ګوتې ایښې وې چې ستا به داسې کړم او نبی علیہ السلام ورته کمیس اچو ځکه ورته کمیس اچو د هغې دوه وجې وې یو د دې وجې چې د هغه زوی ډېر ښه صحابي و د نبي علیه السلام نو د هغه زوی د وجې نه د هغه پلار ورله لحاظ کو د زوی د وجې ورله د پلار لحاظ ساته چې دا مې ملګری دی نو خیر د ده د وجې به د هغه خیال وساته دویم د دې وجې چې کله قیدیان راغلي وو او د نبی علیه السلام په تره کمیس نه پوره کېده او د هغه کمیس شلېدلی و نو دې عبدالله بن ابی بن سلول کمیس ورکړی و نبی علیه السلام یې زما تره نه کمیس ورکړی د ده بدن په ځان نه پرېږدم داسې غیرتي و نو خپل کمیس یې ویستی چې په ژوند د بدن پوره کړمه چې د بدن را باندې پاتې نه شي و دې متضاد عادتونو ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع خلق په ګډو وړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما قوم ته هدایت وکړي دوی ناپوهه دي نه پوهیږي او په بل موقع هم دغه پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاد دی حضرت صاحب غشي چلوي او داسې تیراندازو چې 1000 غشي هغه چلولي په دغه جنګ کې یو خطا نه وتلی او چې کله غشي چلول نو نبی علیه السلام ورته دا نه وایي چې مه کوه مه کوه صاحب اجزان دي خیر دی غریبانان دي نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته وایي دله غشي ورکوي او ورته وایي ارمي ایها الغلام الحزور فدیتک بابی و امی ولا بادر ننګیالیا زما مور پلار دستانه قربان شي انته ورته دا نه وایي چې دی نه پوهېږي خیر دی وله وایي هیله ونه کړي اواز ورله ورکوي چې هیله پرې ونه کړي وله دغه پیغمبر دی چې هغه میدان کې ولاړ دی هغه وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من يسب ومنهم من يحصل عليه التراب څوک ورته کنځل کوي او څوک د خاورې وړي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ نه کوي صرف دغه خبره کوي او دغه پیغمبر دی په بله موقع ولاړ دی او یهودو ته تقریر کوي هغوی ته یا اخوان القردة والخنازیر وعبد الطاغوت و د شادوګانو وروڼو و د خنزیرانو وروڼو و د مرو عبادت کوونکو دا وړه خبره وه یو موقع کې نرمي ده بله موقع کې سختی ده دغه پیغمبر دی په یو موقع کې صحابه میدان کې پرېښودو توری په نبی علیه السلام لګېدې غاښونه یې شهیدان شو تندی مات شو صحابه ترې وتښتېدل یو خوا بل خوا دا تعبیر سخت کوم ځکه دا نه وم چې صحابه پریشان شو خواره شو وتښتېدل بیا دا که سړی سوچ وکړي نو که موږ ویل موږ به وایو سړیه زه د تورو میدان کې پرېښودل زه به ده سره خبرې کوم صحابه خواره شوي دي تللي دي تونه او د نبي علیه السلام غاښونه شهیدان شو تندی زخمي شو پوزه سوځئ یورې پکې اچوي وینې بایدلي د نبي علیه السلام نه او الله ورته وایي فاعف عنهم عفو ورته کوه واستغفر لهم وشاورهم فی الامر عفو ورته کوه بخښنه ورله غواړه مشوره ورسره کوه الله ورته ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك که ته سخت زبانه وې سخت زړه والا وې ټول به ستا نه خواره شوي دوی سره نه نرمي کوه نږدې که ځان ته دغه پیغمبر دی او بل طرف ته کسان دي نبی علیہ السلام تبوک ته تللی جنګ لا ګرمي ده هغوی پاتې شوي دي هغوی نه دي تلي که دا هغه موازنه وکړي دا کار سم دی د هغې نه تلي نه دي صرف خو چې کله نبی علیہ السلام راغی نو الله ورته وایي مخکې چې بل جنګ له ځي دی به تا سره ځي ورته لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا چې دوی در سره ځي ورته ما سره به بلکل نه ځئ ما سره به زما دشمن نه وژنئ که سړی سوچ کوي که د نن زمانې ملا وې هلته هغوی ته وایي فاعف عنهم واصفح چې تورو میدان کې پرېښودی او دلته دوی سره تللي نه دي جنګ له نو ورته وایي ما سره به نه ځئ ما سره به نه خلکو کې فرق دی هغه چې وو صحابه هغوی قصدن دا کار نه وکړ د هغوی نه بې اختیاره دا کار شوی دی د هغوی په زړه کې یو مینه وه یو محبت و یو تعلق و بې اختیاره کله کله یو کار د سړي نه وشي قصدن یې نه وکړی نیت یې صحیح و نو خیر دی که غلطي وشوه ملګری دی نرمي وکړه ځان ته نږدې کړه لاس پرې واچو او که یو سړی قصدن یو کار کوي نیت یې صحیح نه دی اراده صحیح نه ده ورته وایه زما خوا روان شو ګرالې نو به ګرځم در باندې د دې بیا علاج دا دی د نبي علیه السلام هر قدم هر ادا هر فعل زموږ دپاره یو سبق دی خو چې په دې نظر وګورئ دا نه چې ته یو کار کې نو بیا هغې له دلیل ګورئ پیغمبر داسې کړي موږ طالبانو موږ سره یو طالب په کوهستان کې سرکار کې ما سره کوهستان کې و نو د هغه دا عادت و چې هغه به چای پخه کړه نو په ځان به یې څادر واچو دیوال ته به یې مخ کړه نو چای به یې څښله نو که هندوانه به یې راړه نو په ځان به څادر واچو دیوال ته به یې مخ کړه یاره د طالبانو ویې هلکه موږ سره خو ډېر په رامنډه کښېني چې خپله چای پخه کړې نو بیا د دیوال ته مخ کړی یې په موږ شیخ القرآن ویلي چې د پلار دی له نه رالېږل چې په خلکو چای نه څښو نو په شیخ القرآن بیا خبره نه واوره دا نه وي چې شیخ القرآن خو دا ویلي خو هغه درستخان هم چلوي د هغه په دنیا مېلمانه راځي او ځي او خلک خوراک کوي دا بیا نه وي نو ته دا م وکړو چې ته څه کوې نو هغې له ځان له دلیل جوړ کړي نه ته وګوره په
په جماعت کې هم دغسې جماعت کې به کله یو هغه مړېدنه نو چې هغه پای وڅښل کلمې مې مسلمان شو بیا نبی علیہ السلام بل ټول مې هلئ دغه بیزه ولشئ نو چې بیزه ولشل هغه پای وڅښل ویې مور شوم نبی علیہ السلام المؤمن یاکل فی میعه واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء چې کافر نو په اووه کولمو خوراک وکړي مسلمان شو په یوې کوي هغې توجیهات بیا ګڼ دي ملیان په هغې پوهېږي زه په دومره نه پوهېږم خو توجیهات پکې محدثین بیا کوي نو نبی علیه السلام خو په کافر باندې هم پاس کولی و هغه هم لږ وګوره تصدیق ته ګورې یو مخ مالا اسلام داسې یو دین دی داسې یو مذهب دی داسې یو لایحه عمل ده چې هغې کې تا ته مختلفې موقع ښیي په دې موقع داسې په دې موقع داسې زمونږ د ملګرو دا یو ډېره لویه کمزورتیا وي چې دی به دین به بل بوج کوي دی چې موږ ته مخکې کړي دی به یې دومره اوږد کړي چې تا به په مسلمانه کړي چې ته به وایې چې خدایه که بیا دی چاته مخکې شي زه خو به دې جمع مونځ پرېږدم که ته پسې بېږم تا باندې به مونځ بوج کړي تا به یو ورځ سفر کړی ته به مسافر ځان به دې کړولی دی به مونځ ته مخکې شي ته خو به ټوله ورځ خوب کړی نو د ماسخوتن مونځ به ورته ډېر اوږد کړي چې نیمې شپې ته بیا ورسې ته به خو ما ته چا ده پسې ودرېږه ځان سره به دې کړی دین خلکو بوج کوي ځان له به دې زبرګ نه وي تا له به ډېر لوی زبرګ وي ځان له به ډېر ښه سړی تا له به ډېر ښه سړی نه داسې مه کوه که ستا خپله خوښي یو کار اوږد مونځ دې خوښي خو چې کله ته خلکو له مونځ ورکړې نو مونځ مختصر ورکړه چې خلک پرې تنګ نه کړي ته درس کې خلک په ګنټه خوشحالېږي ته نیمه ګنټه وکړه هو عادت شو هغوی خوشحالې اوږدې که بیا ته تقریر کې هغوی په یو ګنټه خوشحالوي ته نیمه ګنټه وکړه چې هغوی درته وایي یاره جي بیان دې کم وکړو ته ورته زه بیا به چېرته خیر د مقرر شي یاره جي مونږ تږي پاتې شو دا خوند کوي چې مونږ تږي پاتې شو او چې ته تقریر بس کې یو ټول زری زری کړي نو هغه یې خدایه که دی دې بیا راوس مونږ خو ګورې بیا نه راځو جومات ته دین دې ته نه وایي دین دې ته نبي علیه السلام حضرت معاذ ته یې موږ وګت کړو انت فتان یا معاذ ته خلک فتنه کوي چې دین نه بدله کې یو دې ته خیال کوي چې دین په خلکو بوج کوي نه دین ورته ګرانوي ما یسر ولا تعسر داسې انداز کې ورته وښیي هو په دین کې کمې هم وکړو دین کې زیاتې هم وکړو والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه سړی راغلی نبي علیه السلام نه تپوسونه کوي نبي علیه السلام جوابونه ورکړل نو پټلو کې هغه والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه قسم په خدای دینه به زیاتې هم نه کوم دینه به کمې هم نه کوم نبی علیہ السلام وی من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل سوچ بدی خوشحالی چې جنتی سره دنیا کې ویني نو دته وګورئ هغه ته جنتی وي دنیا کې بشارت لکه هروی لازید ولا هذا ولا انقص منه دین خلقو ته ګرانو ما بل دام کوي چې زه دیندار یم ما سره دا نه خای ما سره دا نه جایز شی په ځان نه ناجایز کوي د شرک فعلونه یو دا چې حلال حرام وګرځي زه مشر سره زما سره شوي ته بيزنس په تکاله عمر دی زه کله کله سیم دلار سم زه لامبو زه کله کله سیم دلار سم کشته چالو ولې زماسته ما په ما خدا سره غم راغله چې یعقوب علیه السلام یې ډون کړو
دا وړوکی غم نه و، دا چې بچا راشي هغه ته پته لګي. زه دا دې له نه کومه چې زه مست یم، زه دې له نه کومه چې زه ډېر چروتي یم، دا زه رسم ماتوم چې ملا بل څه نشي کولی. بس هر وخت به د پټکې والي د پټکي د لاندې به ګرځي، ملا به بس هر وخت خوږې خبرې کوي، عجز به یې دی به هېڅ لرې کوي. دا کوم چې حلال حرام کړي دي دا حلال کوي، حرام حلال مو ګرځوي او حلال حرام مو ګرځوي. موږ کې دا لوی مصیبت دی چې حلال هم ځان ته حرام کړي دي. زه کله پټکې هم کله ټوپای په سر کړم، شیخ القرآن هم دغسې کول. زه به زما خوښوي چې ښکلې پټکې مې والې لوی لوی جامې او هر وخت په دغه کې مو دا پابندۍ ختمې کوي. دین اسان کوي خلکو ته، چې کوم اسان دین دی هغه وښایي، اسانو یې نه اسان دین وښایي. خلک دې ته راغب کوي. امیان د مولیانو نه تښتي، مولیانو سره نه کېني. ولې دا مولیان انسانان نه دي څه؟ ولې نه کېني؟ ځکه که هغه تا سره کېني هغه به هسې د ټوکې خبره کړي، او کافر شوې و دا دې څه ووایي. هغه ته داسې کې چې هغه غریب بیا تا سره کېني نه خواله دې نه راځي، ځان ته یې رانږدې کوي. چې کله ته ځان ته رانږدې کړې یو ځل تا سره کېناست، وایي به یاره ما خو نن یو ملا ولیده او ډېر خوند یې راله راکړم چې هر وخت ورسره ناست وې. نو ورو یې رانږدې که او په هغه نږدېکت کې ورو د هغه نه کار واله، هغه داسې ځان د هغه په شان که. تر څه منځه مجارات الخصم دې ته وایي چې ځان د هغه په شان کې ورسره روان شي او هغه راواړو راوي ګرځو. دی به وایي دا سړیه د سره څوک کېني د خواله، نو نه ته هغه خواله نه ځي، هغه ځان خواته نه پرېږدي، خو ته یو محدود ځان دې وتړه که نه ځان ته خلک رانږدې کوي. په کلو کې درسونه عوامو ته شروع کوي. طالبان ملا ته چې طالبان ناست دي امي لارو توجه نه ورکوي، امي ورته هغه سړی نه ښکاري، او چې چاندې لري نو بیا د امي په کوڅه کې ولاړي. نو چې امي په کوڅه کې ودرېږي او ته ترې کار هلې د امي ځان ته نږدې که، ته ترې فایدې ماله هغه له هم فایده ورکړه، هغه ته قرآن وښایه، هغه ته دین وښایه، هغه ته د مونځ سبق صحیح که، جنازه ورته صحیح که. مونځ نه کوي ترغیب ورله ورکړه ورو. نو چې تا سره هغه امداد کوي تعاون کوي، نو توم انسان یې چې هغه تا ته دومره فایده درکوي، مدرسه درله چلوي، چانده درکوي، تعاون کوي، نو توم هغه له څه ورکړه که. نو چې پیسې نشي ورکولی دین کې والله سیسه وګرځو، تعاون ورسره وکړه. نو کله چې تا دا دواړه روحونه یو ځای کړل ته به کامیاب شو. دا څیزونه ما په شیخ القرآن کې لیدلي. الله دې له ډېر عمر اخیسته کړي د هغه جهاد. هغه یو ډېر کمالي انسان و. هغسې انسان په ما د یو ملا اثر نه راځي، که خپل وي خو پردي دي. ولې نه راځي؟ ما هغه لیدلی و. زه کله ګلوان وه وایم ما شیخ القرآن لیدلی و، نو هغسې سړی ګورم او هغسې سړی نه پیدا کېږي. زما خو پلار و، ما خو په کور کې هم لیدلی و، ما بهر هم لیدلی و. په کور کې د هغه ژوند یو بهترین یو سوشل ژوند و. کتاب به یې کوتو، زه وړوکی وم، زه به په اوږه کېناستم، ټوپای به مې ترې لږه سر به مې ولټاپو، غږ به یې راته نه کو. چې لوی به شو بیا به یې ډب د لاندې کړو، بیا چې داسې داسې وکتل مونږ یارېدو، د یارې به بیا ساه نه اخېسته. د هغه ځان له یو عادت و، کتاب به یې کوت، لیکل به یې هم کول، او زمونږ یو ترور و هغه به راله نو هغې ته به یې سبق هم وی، 3 کاره به یې په یو ټایم کول. زه به اکثر ګرمای کې
زمون یو کمره د پاکستان به وته وي هغه زمانه کې پکې نو من کړه یو پکې نور کلی کې پکې نو بجلی هم بیا وروسته راغلی وه نو شیخ القرآن د لاهور نه پکې راغلی و نو هغه لګولو موږ به ټول هغې ته غرمه سملاستو شیخ القرآن به وي چې روټه به پر سملی چې بانګ به وي پاپسېده شبه یې پاسې لمونځونه وکړئ نو هغه به مدرسې ته لاړ نو د کور لمونځونه وکړل چې به راغې کټ کې به کېناست میز به مخې ته پروت و کتابونه به پراته وو لیکل به هم کول وی نیب به هولډر کې به یې اچولو او د واک په هغې کې به یې پورې کو لیکل به یې کول کاغذونه به پراته وو به یې به لیکل کول کتاب به هم ورسره کول او زمونږ هغه ترور به راله نو هغې ترجمه کړې وه دوه درې ځله نو هغې به سبق وي شیخ القرآن به اورېده دلته به لیکل کول چې هغې به ټکې غلط ترجمه بیا ووایه ته هغې به بیا غلط دي وي داسې نه داسې نو هغې ته به د ترجمه هم ټیک کوله نو زه به اکثر د شیخ القرآن د کټ د لاندې ملاستم نو چې هغې به سبق شروع کړم زه به راپاڅېدم نو په یو ټیم به درې کارونه کول پټي ته ولاړ هلته به سبزي وشو کوله په دسمال کې به واچوله په شا به روان بشه هغه به یې هم کول کلیوالو سره به کېناست ښه ګپ شپ به یې لګو تا معلومې ده چې دی ملا دی نو هغوی به هم ځان سره راغب کړل او ما ته یاد دي چې ملا شم سړی چې نوی نوی ملا شي دی لکه د چرګ دیوالونو ته خیجي دغه دی ملا شوی که نه او له غوندې جذبه کي نو زمونږ دې کلي کې هغه وخت د روس انقلاب ډېر لوی او دلته چې مشاعره څه کسانو کېښوده نو چا چې مشاعره کېښوده نو هغه ته ما وویل ما مشاعره دې ایښې ده خو ګوره د شاعرانو خوله پور صحیح نه نو که ملا پسې څه وویل نو زه به جواب کوم نو هغه مشاعره چې هغه یې کېښوده نو یو شاعر پکې وویل ملا ستا په ترانو نه دوکه کېږي مه دا زه شعر یې وویل شیخ القرآن بیمار و اسپتال کې هغه زمونږ کور و هغه سر ته زه لرم ما مولا غلام حبیب صاحب له دعوت ورکړ خان مولا صاحب له مې دعوت ورکړ او ما په جامع مسجد کې جلسه کېښوده او په خپله مې شعرونه جوړ کړل او د کلي هلکانو له مې ورکړه چې دا به ته وایه دا به ته وایې ما ته اوس هم یاد دي ما ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي او ځکه چېرته نه وم تاریخ راته ښودلی دي هغه انقلاب ویلي وو نو ما بیا د ماني او مزدک هغه انقلابونه راوستي او یو نظم مې جوړ کړی خو د هغې سر ما ته اوس هم یاد دی چې ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي ځکه چېرته نه وم تاریخ راته ښودلی دي او بیا مې دی په دې انقلابونو باندې رد کړی نو ما مولا غلام حبیب صاحب په زه خپله لرم او په ګاډي کې مې راوسته ګاډی ما خپله چلو چې راورسېدم ماښام و کور ته لرم چې ډوډۍ راوړم اما نوی نوی واده کړی په هغه کال کور راته وایي چې کاکا حاجي راغلی خو غوسه دی نه ولې وی پته نشته نو یمن والده راته وایي چې غوسه دی او چې هر څه چل دی خو ما ښه ما خیال اوس مسله وایي نو اوس شیخ القرآن ته پنډای کې چا ویلي زما ورور ورته ویلي چې هغه جلسه ایښې ده شیخ القرآن ورته ویل ما کلي ته ورسوي زه چې لرم مونږ به پلار ته لالا وي ورور به ورته لالا وي نو بیا بچي هم لالا وي نو ما ورته لالا خیر علي ځان یې ناغرضه خو نه کوه ما ویل که وایي نه اورېدل بیا مې لالا خیر علي ما لالا خیره جو بوټه ورته ستا ما غلام حبیب وایي چې ستا په دغه غلام حبیب پکې مړه کاږه او زه مړه کړم چې غوسه یې ما خو بیا څه وي زه به ترې راوتښتېدم زر زر یمان والدې ته مې ډوډۍ راکړه اوس هغه پسې لاړ نه شي جومات ته و مولوي صاحب خو مې ډوډۍ وخوړله زر زر او هغه غوندې مې رخصت کړه چې یاره جي پروګرام پاتې شوه خو زه پوه شوم چې څه چل دی چې هر څه دی خو خواله یې نه تلمه او بیمار راپاڅېدې راپسې شوی ګینې هغه خو به یا بیا د ګټې ګزار کړو یا چې لاس ته بیا څه رالل ما ځان غلی کړ سهار چې مونځ وشوه
زغل کن دلرم و چاپی مولا شروع کرا و غاگ نکوم زمین پوی ما خپی مولا چاپی کولی و غاگ نکوم یو خساعت چه تیر شو اما ولی تندی تا قتل تا دیل خش نو ما وطا منجی بیگا تا گساوی زو پا ما تا پوه نشم چه ولی نو دا سه غلو نو ما تا وی دی پنپیر کی زمان تربوران شته مایاو زمان مخالف شته مایاو فلانی کاکا دی فلانی کاکا او کیو خلاف یو سو کسا ما تاوی اگر زمان خلاف چه ترمولا پنپیر تراوسته ما نا بیولی اگر نیشی راوسته چه جلسه کی دی فلانی مولا راولی و تقریب کی زمان خلاف و ما پیو گنزی ما ولی نشي راوستي پښتانه دي خپل جماعتونه دي ځایونه دي ویولې نه دي راوستي نو زه غلی شم وی ما دایله موقع نه ده ورکړې ما ځان ته مقابل کړي نه دي ودرولې مې نه دي ما له چې مخې له راغلي دي ما د دعوت ښکاره کړي نه دي چې زما خلافي فلانیه څنګه جوړې ښیې ده ما دایله موقع نه ده ورکړې نو ته له مکور کې تی ځان ته کله ټوکړې کې با زما مازغه کولاو شو اوهو دا په ډېر لرې نظر ما د هغې نه بعد په کلي کې ډېرې مسلې راشي خو ما داسې موقع نه ده ورکړې تنبیر ځکه متفقه متحد دی ته په کلي کې ځان ته دشمن په زوره راپاسې چې راپاسه ما سره جنګ وکړه چلین د مناظره د 1 لاکھ روپے به ورکوما او ما سره د مناظره تا ځان ته راپاسو تا ځان ته پلار کړ تا ځان ته نیکه نو چې ته ځان ته ودرې نو بیا خو تا ځان ته مقابل په خپله جوړ کړ نو بیا تا ولې بیا فریاد کوي ولې بیا چغې وباسي ځان ته مقابل مه جوړوي مسله چې کوئی په خلوص کوئی چې دا زما دشمن دی مخالف مې دی خو زه د خیر غواړم په دین کې ځان ډم او نایي کا چې زه به دله خبر به رسوم د خدای زه به د خدای خبر رسوم دته زه په دې کې ډم یم نایي یم سوال جواب وړم که دی جنګ کوي نو دی پوه شه خدای پوه شه زه ورسره نه کوم په دین کې انتقام نه الم دنیا کار هغه ځان له یو شی دی پوره پټې په دین کې انتقام مالا او تی خدای تا پریدم تی بیا تماشا کو لیوانه بی لیوانه که تا خدای تا پرید او لکه دا لیوانی سپی بیا خلق بگردولی و تی خدای تا پرید تو خپل کار بیایا دا تنظیم کار کو مسئلہ کو زمان بدقسمتی دادا چه سوک منی نا د نبی علیہ السلام زمانہ کې صحابہ څنګه متفقو حضرت ابوبکر زمانہ کې حضرت ابوبکر وی مانین د جهاد زکات سره جهاد کو او والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم په خدای غپره چې دوی کوته وې د تاړه او دی نبی علیہ السلام نے ورکو مال نواکی زبر سر جنگ کو حضرت عمر ورطوئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت و مقاتل الناس حتی وقولوا لا الہ الا اللہ ما دا نبی علیہ السلام نا وردلی چه زبر تراغی جنگ کم چه لا الہ الا اللہ ہوئی نو دی کو لا الہ الا اللہ ہوئی تو ورسر جنگ کے وسیعه طرف تاوگر حضرت عمر حدیث پیش کر بل طرف ته ابوبکر حدیث نه پیش کړي خو هغه جنگ وکوم ورسره قسم په خدای جنگ وکوم اسامه بم لیږم لو جرت کلاب المدینه برجل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم که د مدینی سپي د نبی اسلام بی بیان د خپل راکاږي به اسامه لیږم او دې سره بم جنگ کوم اوس ابوبکر خپل خبره کوي حضرت عمر حدیث پیش کړ خو حضرت عمر چې د ابوبکر مخ ته وکتل نو هغه قد شرح الله صدر ابي بکر الله د ابوبکر سینه کولاو کړی ده او زم د ابوبکر سره مرګري شو
سورا نرم دل ابو بکر خوچه کل آغا پویو ابو بکر داغا تابداری اکر دایو نوی چه زمارا تا حدیث نمانی مادر تا حدیث پیش کر تا حدیث نمانی پخبلاو دنو دلو دا ابو بکر مادر دیایو اکر تر سوچ تابداری و عرص سمو وچه رستو خلق رالن نو دا حضرت علی پا مقابلہ کے خوارج را پیدا شو حضرت عثمان پا مقابلہ کے نور را پیدا شو غی علم شو غی غخبل کار شروع کر دا غی مقام و غیسیت پا غرزون شروع کر جماعت دا مسلمانانو تسنس شروع شو درم خبر دا کم چه دا امیر اطاعت بغیر دا دل جماعتون نچلی هر وقت څوک دلایل وایي موږ هم ستړي شو ما ورته به مثالونه واقعات دلایل چې قرآن او حدیث چې ستړي شم نو بس مې کړم چې څه ورسره وکړم نتیجه څه راووته سواد تباه شو باجوړ تباه شو علاقې تباه شو قبایل تباه شو تک ځای اوچت دا د قبایلو میټینګ و اوس هم پای کې به کسان ژوند دي هغه د خیبر امیر اوس هم ژوند دی دا پکې و اما ورته په تاسو انقلاب راځي مرکز ته ګورئ چې څه درته وي هغه وکړي بیا به ارمان کوي هغه کسانو بیا ارمان کو فایده یې وکړه که نقصان یې وکړه تر څو چې مرکز ته نی کتلي امیر ته نی کتلي کامیابی نه راځي کامیابی به هله راځي چې د خپل امیر اطاعت کوي کامیابی به هله راځي او امیر ته ګوره چې ستا امیر د خپل امیر اطاعت کوي او که نه ستا استاد د خپل استاد اطاعت کوي او که نه که هغه کوي ته هم که هغه نه کوي وایه زه خپل کار کوم هله به هر څه سمیږي او که داسې نه وي زما مهربان نو هر څه به په شا روان وي د خدای فضل دی زمون مرګرو کې اطاعت شته زمون مرګرو کې تابعداري شته ایوه داسې یو نیم خو دنیا ده هر څنګه خلک به پکې راځي که دا اطاعت او تابعداري نه وي نن به د هرې ضلع نه دا مرګري نه راتلل نن به دا لوړو علما او مدرسین نه راتلل نن به دا پویه مشران کسان نه راتلل و دا ټول راځي زه چې تاسو ته وګورم زه چې درس لراوزم نو زه په زړه کې وایم یاره دا خو ټول علما دي هسې نه ما کې څه تکبر راشي چې زه د مولیانو مولا یم نو زه په زړه کې وایم دا ټول زما نه ښه پوهېږي خو تازهوالي له راغلي دي تجدید له راغلي دي بیټرۍ چارج کولو له راغلي دي نو زه ځان هم خپله بیټریم چارج کې مستاسو مر سره چارج شي زما هم اصلاح شي په ما هم کال کې زنګ راغلی هغه لرې شي دا مرکز د دې سره خپله رابطه مضبوطه کوي او چې څومره رابطه مضبوطه کړه عمده ملګري دي دا مینه ده دا محبت دی هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم یو دا الله نصرت او دویم دا مرګرو مینا په دې سره مضبوطیږي او د دې وجنا صرف دی جهان کې داسې مینا او داسې مرګرتیا ده او داسې جماعت داسې تعلق چې دا سره په دنیا کې نه دی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا موقع په جنت کې یادو انشاءالله او الله دې زموږ نصیب کړي سنچ دل دې ناسیو دغه سبا الله موږ راځي زموږ ته امید ده او زموږ اعتماد ده پر بل ذات او موږ د الله نه سوال کوو چې الله تاسو مکمل راکړي چې موږ بیا غوښو او قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من دنیا کې اریدو چې موږ سره بسکی فمن الله علينا وقانا عذاب السموم الله يسانو ګرم عذاب نه وساتلو إنا كنا من قبل ندو من دنیا کې چغواله الله شرع مدد
من یو اللہ را مدد کو انہو البر الرحیم واہ واہ دا احسان خاوند مہربانا چمن لے دا سے مرگری را کریو دا سے خوانناک و مزیدار مرگری را کریو دا سے بارسا و متقیان مرگری را کریو دا دینا بہترین که نور مرگری ما تیو کوئی چیزو سر مرگرتی آوکو او کنو دا مرگری خواگری نو دای سر بیا خپل مینه وکي په خپل زلو کې په خپل تحصیلونو کې چې کله مو کوي جلسي ځان وزګارو ورسي چې یاره جلسه او فلانه را روان دي مرګر را روان دي استاد را روان دي عالم را روان دي یاره که هیڅوک نه ځا دا غنه ما څخه علم ډیر دی خو دې لازم چې وایي خو به وینو کنه مینه به زیاده شي محبت به زیات شي نو دې نیت باندې دیو بل سره تعلق مینه محبت ساتي دا یو ډېر بهترین جماعت دی بهترین ډله که د دې نه بهترینه بل ډله وې ما به دا پرېښودې وای زه به هغې ته تللی وم که تا ته معلوم وي چې دې نه بهترین نو ته ورته ورشه ما ته خو د دې نه بهترینه بله ډله نه معلومي خدای ګواه د منظر باب سره شاهان نمې دی هم زه خپل کیم د بادشاهانو تختونو سره نه برابروم په کال کې دا څلور میاشتې چې د رجب نه زه شروع وکړم د باجوړ نه تر کراچۍ او د کراچۍ نه تر ګلګي ته او زه ګرځم افتتاح او اختتام دی د مدرسې اختتام دی د درس اختتام دی نو ایله په شعبان کې زه لسم شعبان لزان وزگار کم نو پا لسم شعبان دوره شروع شي نو بیا تر ویشتن روزی پوری آغا درس ملمانه نو دو ویشتن نباد بیا ختمونا نو بیا پا اختر کی بیا ملمانه که ناپاسا که ناپاسا نو بیا اغلانی ختم شوی چه وڑا دورا نو چه وڑا دورا ختمی نو زم نشم بزان نپویگم خو چه کلا ختم وشي نو زما د خپې د غټو ګوتو رونیو تر کپارای پورې ټول بدن خو کېږي نو داسې ستړی شو الله ملګري وایي موږ له ټیم راکړه پروګرام کوو زه په لږ وم ته زما نه خبرې چې زما سهار زه په شل ورځې کې دمه کېږم اوس نه زه بیا لکه دغه کې یو د مارانو کې یو قسم د لنډای ورته وایي چې وده شي نو بیا ودی چې خوا پې کېدي هم ودی ما سره بیا هغه چل شوی زه بیا د پاسېدو هم نه نو که کلي ګیري نو بل ځای ته لاړ شم خو هم چې خوب وکړم چې دمه شم تش مونځ به راپاڅم او ډوډۍ هم په خوب کې خورم داسې ستړی شوی نو زه دا څلور میاشتې په کال کې دا زما د ځوانۍ زکات دي د ژوند زکات دي نو په دې ځکه زه خوشحالیږم چې علما به راځي طالبان به راځي ملګري به راځي نن دا د تاسو د هر یو ښایسته ښایسته ځایونه دي کورونه دي ښه پالنګونه دي او راغلي یو دې ځای کې په ځمکه ملاسي او زه درنګ په درنګ پټ پټ راځم او میر ته وایم ګورې لنګر کې پخړه خراب نشي بل څه خراب نه مزیدار دغه کوم خیر ته خرچه کی خدای به پیدا کوي خو تاسو ګورې شی خراب نه کوي ځکه ما سره احساسي ځوان ټولو لا مې کور پاخولې خو نه کېږي کم کم وکړم دا ستاسو ځای دی ستاسو مرکز دی دا جماعت ستاسو دی کوشش وکړئ هر یو تن دا وایي چې دا زما دی او زه به یې چلو دا مرکز زما دی او زه به یې چلو د مرکز سره به زه خپله مینه کوم د جماعت سره به زه خپله مینه کوم نو دا جماعت به انشاءالله چرم نه خرابېږي زما دعا ده چې الله دې تاسو هر یو په خپل ځای باندې نور عزتمن کې الله دې تاسو درانه کړي الله دې تاسو ټول په علم کې عمر کې بچو کې اولاد کې مال او دولت کې برکتونه واچي او الله زمون نسل کې حق پرست علماء پیدا کړي د ټولو او الله دې دا جماعت پیړای په پیړای پوش په پوش باندې مخکې بوزي استغفار وایي او دعا کوي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دعا کوي سوره مرګري چې هغه تکبیر ته راغلي دي
یا په خپلو ځایونو کې هغوی دې بیانونو ته ناست دي دې درسونو ته ناست دي الله د ټولو کورونه د خیرونو او د برکتونو ډک